ولی مفتي صاحب دا راته وایي نن سبا موږ وګورو د همدې سوشل میډیا د وجې چې کوم دی مور پلار چې کوم دی بچي نافرمانه دي ډېر زیات جی هغه خلکو ته مطلب هغه ځوانانو ته به څه پیغام ورکولو زه خو اول به مور او پلار ته پیغام ورکم وایي مور او پلار ته به دا پیغام ورکم چې د نافرمانۍ کې د ستاسو ملوث یې جی او ملوث دا چې زه اکثر دا یو کله نه چاته نصیحت کوم نو زه ورته وایم چې بې وخته وخت چې څوک چاله اختیار ورکي او هغه څه هم وکړل په بې وخت په دغه اختیار کې ذمہ دار مور او پلار دي وجه دا ده چې یو ټول عمر لکه موږ وګورو نو اول فرست کلاس وي بیا سیکنډ وي بیا تھرډ وي خو که چېرې یو کس دی هغه په فورث کلاس کې ناست دی او مور او پلار وایي چې نه دا موږ په سیونت کې کېنوو په سیونت کې به څو ځل فیل کېږي لازمه چې دا نو دا ولې بې وخته د فور کلاس سټوډنټ سیون ته موږ پروموټ کو نو بیا فیل کېږي په هغې کې د چا نقصان دی د مور او پلار دا کردار نو بې وخته چې کله مور او پلار ماشومانو له سوشل میډیا اجازت ورکي په کور کې ورته وای فای لګولې وي دارنګې د موبایل آیفون موبایل د دریو سترګو موبایل نو ولا په قرضو باندې ولا واخلي نو که سبا له بیا دا بچي د مور او پلار نافرماني کوي نو لا تلوموني ولوموا انفسکم قیامت پر ورځ باندې به شیطان هم دا خبره کوي رب العالمین به ورته فرمایي هغه یو منظر به راځي چې دا کسان به رب العالمین ته ووایي چې دغه شیطان مونږ ګمراه کړي یو شیطان به ورته وایي چې ما خو درته صرف لاره ښودلې وه در باندې کړي خو ما نه دي نو دارنګې دا چې کومه د مور او پلار نافرماني کېږي لګیا ده په دې کې 90% زه والدین دا مجرمان کومه چې بچو له بې ځایه چې دا اسلام هم بې وخته مونځ نه دی فرض کړی اسلام هم بې وخته حج نه دی فرض کړی هر شی په خپل وخت باندې اسلام برابر کړی پکار دی چې مونږ مور او پلار خپلو بچو بې ادبیانې چې مونږ ګریوان ته لاس اچوي خبرې نه مني دا کوي هغه کوي په دې کې مور او پلار ټول نه زیات قصوروار دي او پاتې شو د مور او پلار خبره په دې ځای باندې ختمه کړو پاتې شو د بچو چې کم کردار دی نن سبا چې زه وینم او زما ناسته پاسته کېږي په دغې ینګ جنریشن کم ځي راځي اوس هم کسان ملاقات لپاره ناست دي دارنګې ډېر خلک چې کم زمونږ ینګ نوجوانان دي د ټول نه لویه د مور او د پلار بې ادبۍ او د ګستاخۍ او که هر څومره مور او پلار پکې ملوث دي خو د ټول نه لویه خبره دا ده چې نوجوانانو دپاره دا وایم چې یو کسو او صحابي رسول د حدیث مبارک کې واضح راغلي تفسیر رازي ذکر کړي دي په خوله باندې د هغه کس کلمه نه جاري کېده چې څوک د مور او پلار بې ادبه او ګستاخه نو چې کم یو انسان په مرګ په وخت کې د مور او پلار بې ادبۍ د وجې نه په خوله باندې کلمه نه راځي زه وایم چې که بدرنګه انسان ما ته څوک وایي چې ما ته په ځمکې سر باندې بدرنګه او بدبخته انسان وښایه زه به د مور او پلار نافرمانه کس ورته ښایم ځمکې په سر باندې زما تجزیه دا ده او که څوک راته وایي چې خوشقسمته انسان ما ته راونیسه او راته وښایه زه وایم چې د مور او پلار فرمانبرداره بچی دا د دواړو جهانو خوشقسمته دی او د مور او پلار نافرمانه د دواړو جهانو بدبخته انسان دی